چې په دې ټیم کې موږ ته قرآن رایاد شي. تاسو ته لږ وګورئ که نه یو بله واقعه درته بیانوم چې یو لور د خپل پلار ته وویل چې د دنیا قیمتي څیز به ماله په نکاح کې راکړې، د دنیا د ټول نه قیمتي څیز دا واده یې ترې اخیستی و، هغه وله بیا څه ورکړه. خو هسې تاسو وګورئ جناب چې دې ټیم کې ما ته قرآن رایاد شي. قرآن जे सदके राम कर या अल्लाह, न कुरान जे सदके राम कर, ये मुझा मौला न कुरान जे सदके तू राम कर. ननो शहर बचा फरीदाबाद या अल्लाह, शहर बचा या अल्लाह. हाँ जी, भर कुरान है, भर कुरान है, भर. अल्लाह सही तूने कुरान जे सदके राम. هغه یو ځای کې جرګه وه، داسې جګړه وه که نه، او د هغه کور والا داسې خلک وو چې د قرآن یې د سره په سترګو پاله سانه لیدوم نه، داسې په کور کې ډېر عجیبه حالت و، او د قرآن تلاوتونه وغیره نه هغه ماشومانو به کول، نه یې زنانه و نه به هغوی کول، داسې جرګې وغیره پکې رالې. نو دا قرآن نه دی، دا یو قسم نه نعوذ بالله ټوپک یې د ساس کړی و، ټوپک یو ته به یې غېږ ته ورېشتو ته وخوره قرآن، بل ته به یې غېږ ته ورېشتو ته وخوره قرآن، او ته ووایه چې دا معنی نه کړه کېده به د قرآن لاس، او لام به د قرآن لاس کېدل. په دې ټیم کې بیا ما ورته د قرآن رعایت شي. خیال لیکلی که نه، هغه حدیث مبارکو کې خو راځي که نه، وایي کله چې یو کس په راحته کې الله یادوي او دا به یې تکلیفونه راشي، نو دی چې کله الله یادوي ای الله دا مشکلات حل کړي، نو فرشتو ته وایي ای الله داسې اشنا आवाज راځي، اشنا دا आवाज مونږ اورېدلی، ای الله ته التجا قبوله کړي. او چې هغه کس چې بدعملی او صرف دنیا او حساب کتاب یې برابر او د الله او د الله د رسول او د قرآن اړو خبرې اترې پکې نه وي او نو پې بخا ورځي، نو بیا چې کله حالات پرې راشي که نه، او بیا دا چغې سورې وایي، نو بیا فرشتې وایي ای الله ناشنا आवाज دی، داسې आवाज چېرته مخکې نه دی راغلی. نو کله چې موږ باندې ډب راشي نو بیا موږ څه یو مسلمانان یو د ډب که نه. یو خبره ته کوم هسې یو عامه خبره تره ده، یو لور د خپل پلار ته یې وایي پلاره او چې کله چې زما نکاح زما واده نو ماله به د دنیا قیمتي څیز چې د هغې نه بل قیمتي څیز نه وي، چونکې یوه لور یې وه ډېر محبت یې ورسره کو د حد نه سوا، وایي ماله به هغه څیز راکې. نو دې پلار خو سره واده وکړه صحیح ده لورې، زه به بلکل تاله قیمتي څیز دنیا در کوم. ټایم تېرېدو جي د هغه لور نکاح وخت رالی، او کله چې نکاح ده او رخصتېږي نو پلار ته یې وي پلاره وایي زما خو واده نږدې دی، وایي ما خو تا نه یو واده اخیستی وه که نه، هغه ورته یا بلکل صحیح ده، او قسم یې ترې اخیستی وایي، هغه وایي صحیح ده، وایي ما یې لږ مهلت راکړه. لاړی مولي صاحب خواله، مولي صاحب ته وایي مولي صاحب وایي لور سره مې واده کړې ده او وایي لور ته مې ویلي دي چې د دنیا قیمتي څیز به ستا په جولې کې زه ږدمه، او وایي ته چې د کور رخصتېږې وایي دا به ستا جولې کې ږدمه، او قیمتي څیز بل به پکې دنیا کې نه وي. وایي مولانا صاحب وایي څه وکړم، وایي ما سره خو هېڅ نشته، او د لور سره ډېر محبت کومه، او یو واده مې ورسره کړې ده، دغه واده به سر ته رسولي. مولي صاحب ورته وایي زه ته ښیم که نه، قرآن وله په لاس کې ورکړه قرآن. الله دا وایي د دنیا او د آخرت د ټولو نه قیمتي هیره د دې نشته، او د دنیا او آخرت خوشحالۍ څه کې دي په دې قرآن کې دي. وایي دا وله صرف ورکړه بس. چې کله نکاح کېدله او خپله لور رخصتوله نو قرآن یې راواخېستو ورله لاس کې ورکړو چې لورې دا د دنیا قیمتي څیز دی، الله د دې نه بل قیمتي څیز نشته. دا وایي ته واله نه، لورې وایي چې بلکل پلاره دې نه په دنیا کې بل قیمتي څیز نشته. نو جناب چې په راحته کې یو که نه دې قرآن دې ما ورته ذکر کوو ښه، هسې نه چې تکلیفونه را باندې راشي او بیا یو نعوذ بالله یو ته جولې کار شي، بل ته دې لپاره نه دی راغلی ښه، دا د عمل لپاره راغلی دی. دا ابو جهل هم وایي چې کلمه به ووایم، دې کلمې لاندې چې کومه زندګي ده که نه هغه ډېره ګرانه ده. نو جناب دا قرآن خو به هغوی منو چې بلکل د حق او سچ تې پوهېدل بي، هغوی خو یې زبان هغوی خو به پوهېدل، خو بیا په دې قرآن کې چې دننه کم څیزونه وو د هغې اتباع ورته ډېره ګرانه وه. نو جناب هسې خیال مخې راله ما ویې ورکړه چې د خلکو سره شیر کړم تاسو سره، چې کله حالات ما ورته باندې راشي نو بیا ورته ما چغې وخو، ګینې داسې ګوره ما ورته چغې نه وخو، بس الله دې موږ معاف کړي.